خو یو معمول وکړه ټوله روژه او که ټول نشي کولی اخري عشره خو خامخا وکړه د ماښام لمونځ په امامتۍ وکړه بیا شپږ رکعته نفل وکړه او بیا پسې تراویح وکړه تراویح به کوئ که نه به کوئ څو رکعته څو شل به کوئ که 12 مونږ شل به کوو ښه 12 به نه کوو هلته یو ملا دی هغه وایي 12 کوئ مونږ شل به کوو په تنګي کې یو سړی و چا تپوس وکړو ستا څو کاله عمر دی هغه وایي 60 کاله یو 15 کاله پس دی بیا تپوس وکړو هغه وایي 60 کاله 10 کاله پس دی بیا تپوس وکړو هغه وایي 60 کاله وایي ستا د عمر جوړېږي نه هغه وایي زه د تنګي پښتون یم چې یو پیره مې ته شل وي یو به شل وي مونږ هغې ملا ته وایو چې ملا مونږ یو پیره شل وي یو به شل وي 60 رکعته تراویح به کوو تراویح به 60 رکعته کوو نو چې تراویح دې وکړئ بیا پسې 4 رکعته نفل وکړه یو سپاره تلاوت وکړه دعا وغواړه او بیا استغفار او کلمه مبارکه ووایه بیا لاړ شه اوده شه د ژبې اوږدې شپې دي تهجد له پاسه تهجد وکړه 4 رکعته مونځ وکړه سحري وکړه جومات ته راشه فرض مونځ وکړه اشراقه پورې کښېنه کو تاسو تنګي والا دا کار وکړو ټول رمضان او په آخري عشره کې دا علما ناست دي د لیلة القدر شپه تاسو رون کړه